نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة بزما عزت مندو الله جل شانه بمباند بشمارا انعامات احسانات تي خو عظیم نعمت الله پاک داده چې موږ مسلمانان پیدا کړیو او عظیم شان کلمه رات نصیب کړل لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه معرفت عبدیت او نجات تا اول نمبر چې کوم دی دا الله پاک پیژنګلو دا الله پاک لویواله یواله چې دا زموږ زړه ترش چې د یو الله نه کیږي او د الله پاک د غیر نه کیږي او د یو الله پاک نه ملاويږي او د الله د غیر نه ملاويږي زندگی الله پاک جوړي او په ملک او مال باندې نه جوړي بلکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او مبارک او اعمال باندې جوړي علماء کرام فرمایي چې اعمال سلور نبوي اعمال دي اول نمبر دعوت الى الله الله طرف ته خلق را بلل ذکر الله رب العزت فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الله پاک فرمایي د هغه چا نه چا خبره حق دي شي چې الله طرف ته را بلل کوي او نیک عمل کوي او وایي چې د مسلمانانو نه او بل ذکر الله رب العزت فرمایي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين اے پیغمبر او تو یا زما لار ده ز الله طرف ته خلق را بلم په بصیرت سره علماء کرام فرمایي چې یو بصارت ته یو بصیرت ته نو بصارت چې کوم دی هغه د سترګو لیدل ته وي او بصیرت هغه د زړه لیدل ته وي نو زما عزتمندو په بصیرت سره سمجھ بوج کړه زما کار دی و مانی تبعنی چې چا زما ته بيداری وکړه نو دعوت ال الله او دیم تعلیم او تعلم والحمدلله ثم الحمدلله چې په دغه کې مونږه یعنی راغون شیو دغه تعلیم او تعلم په خپل زده کول او بل ته خودل پیغمبر اسلام فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې بهترین هغه څوک چې قرآن یاد کوي او بیا نور ته خي بل حدیث شریف کې راځي پیغمبر اسلام فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو باخرين الله پاک د دې قرآن په وجه ډیر خلک چې ته یو ډیر خلک کته او ذلیل کوي نو زما عزتمندو دا عظیم کلام د دې چې کوم د علما کرام فرمایي چې اول نمبر د دې یعنی په قرأت سره په ناظره سره ویل دویم نمبر چې کوم دین او دا د حق دی چې دې په معنی او په مطلب باندې ځان پوهه کول او دریم نمبر دا چې په دې باندې عمل کول او سلورم دا چې دا بیا بل تر رسول ځکه الله رب العزت فرمایي یا ایها النبي بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس اے نبی صلی الله علیه وسلم ورسوا چې کوم ستا ته نازل شوی دي او کچری تاسو دا و نکړه نو تا دا رسالت حق ادا نکړو نو زما عزتمندو دا د الله پاک احسان دی چې الله رب العزت چې کوم دی نو نن دا ختم قرآن په دغه کې مونږه داس معمولی راغونډیدل نه دي لګ لګ ناستا آپ کے مسائل ان کا حل پای کې ورکړي دي مولانا یوسف دیان رحمت الله علیه فرمایي زمون په جمعات کې لګ لګ ناسته کیږي کله مشورې کله تعلیمی نو زه پاسم زما سو نقصان شو او ته په جواب کې لیکي موت آتی ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ توڑا توڑا بیٹھ کر کیا کما کر گئی اور آپ کیا کو کر گئی ہے نا نو په دې باندې لاک لاک شکر دی چې الله پاک مونږ نن په دې اجتماع کې راغون کړو علماء کرام ناشتي مفتیان حضرات ناشتي د خپل منځ کې هغه ذکر دی مولانا خست الرحمن مولوی سی بویل اول ما ولس پیری چې کوم دی نو ترجمه کړی دا ہے نا نو دا نه دا یو عربی او مقوله ده و السبق حرف والتکرار الف یو پیره چې کوم دی سبق ویل دي زر پیری دا غي تکرار کول دي ہے نا نو ان شاء الله چې کوم مشمانو ترجمه ختم کړه نو بیا چې کوم دی دغه دوباره بیا دا وکړو چا په ناظره باندې ختم کو نو هغه چې کوم دی نو بیا د غیر دغه ترجمه او په خپل یعنی
د خپل څنګه چې مولانا صاحب خبره وکړه کنه چې دا دین مونږ ته دا دین ابراهیمی دی ځکه الله رب العزت ورته قل صدق الله اے پیغمبر او تو چې الله رښتیا ویل دي فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین تاسو د ملت ابراهیمی چې کوم دی نو دا غي تابعداري وکي او ابراهيم عليه السلام هغه د مشرکانو نه نو علما لیکي چې په دې کې درې فیکټرز دي درې کرداران دي کریکټرز دي یو چې کوم دی زنانه ده چې هغه هاجر عليه السلام ده دویم ماشوم د اسماعیل علیه السلام دی او دریم چې کوم دی سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام نو علما لیکي چې دا درې وانه کله په دیو کې دین راغې ماشومان دیندار شو زنانه دیندار شوي او غټ دیندار شو نو الله پاک به کوم دی الله پاک وعده چې کوم دا نو دا پورا او کامل دین سره ده نو دین به راځي په دغه مهنت باندې زموږ ماشومان هم چې کوم دی هغه دین مهنت زنانه هم څنګه مولانا صاحب خبر وکړه کنه چې د ماشومانو دینی تربیت دا به کوم دی دا کوي څنګه خبر وکړه حاجی عبدالوهاب صاحب مختصر خبره تکوم بس خبره ختمه حاجی عبدالوهاب صاحب مدینی منوره ته تلو مولانا صاحب ریون کې خبره کوله چې الته یو عرب ماشوم راوړ هغه ماشوم چې کوم دی نو پینټ شټه چولې او راي وړي عبدالوهاب صاحب لچته دعا وکړه چې دا لری کې زمانه نه بیا چې کله عرب وشو نو بیا وته کمیس او پورتو ور واچاو نو بیا راوړ نو بیا وته چې سیمول چې لری کا په دریم ځل چې کله ته کمیس ور واچو پورتګي ور واچو ټوپۍ ور پر سر کړه نو بیا چې عبد الله صاحب په کې واغس او بیا دغه لپاره دعا وکړه نو دغه شان ته چې څنګه بار بار موږ ته ویلې کیږي چې د ماشومانو دینی تربیت بیا د علماء کرام هم ډیر زیات احسان منم الله پاک دې دوله اجر او ثواب ورکړي ځکه چې دیو په دې وخت کې رااله او زموږ د محفل کې حاضر شو او الله پاک دې کوم دې دیو دراتله زموږ د پاره ځکه چې دا حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي العلماء ورثه الانبیاء علماء کرام چې کوم دې دا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام وارثان دي نو زه دا درخواست کوم چې یو موږ د یو بر سره مینه محبت دا د الله پاک د رضا لپاره ځکه چې د دینه زموږ الله دې رحم وکړي په میډیا باندې او په دغه باندې د دې جوابونه په دې باندې خبرې کول اداوي د میډیا مثال دا خو مړه د سپیډ غافي ده نه په دې باندې د یو بل سره مونږ دا تعصب د یو بل سره دا بغض دا نه ساتو یو انما المؤمنون اخوه مؤمنان ټول ورونه دي چې ټول کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله نه الله یو دی پیغمبر هم یو دی قران هم یو دی نو په دې کې چې کوم دی وړاندې بیا فروعي مسائل دي اصول د ټولو یو دي نو په دې فروع کې هم چې کوم دی د یو بل سره په معمولی خبره دا غینه ایشو نه جوړو غینه عوامو ته چې کوم دی دا غرسي نو الله پاک دې موږ ټول په دې ټول باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین